الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، عزیزانو، دا وقت جلسے قطعا نو، لیکن زمونږ په دې ملک کې مونږ ته ایمرجنسی پیښه شوه، او ایمرجنسی چې پیښه شي که خیال وکړي بیا سړی نه نیمه شپه ګوري او نه ورځ ګوري او نه نور ګوري او نه باران ګوري. کم غرض دپاره چې جلسه منعقد شوې وه هغه ما نه مخکې زما د بزرګانو ستاسو په مخ کې بیان. دوی پارا جلسہ کے قراردادونه پیش کئی اور احتجاج کئی. عزیزانو، قرارداد اور احتجاج آغا بچرتا د سڑی زوی تا پیش کئی. چه سوک ماتا گوری ماتا سوک سڑے نہیں آغا تب احتجاج سکے او قرارداد بورتا سے پیش کی. ددا خود دے قماش خلق دے کہ شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. زه خداغه عقیده سړیم چې د سلويخت کالو په پاکستان حکمران چې څومره تیر شوي دي څه خدای مړه کړي دي او چې دا څور پسې مونږ مړه کړو او په خپو کې ورته پړي واچي او په سړک وې راکاږي او په کوړای کې دي کېمای کې او غوخه سپو ته واچي چې دې ملک ته د افسرانو نه د موټرونو راټولولو ضرورت ډیرو او کدی ملک ته د غړو او د وړو او د بجلی د ارزانولو ضرورت دی. د جنډه بازاري جړانه دا تپوسو کوي چې د ملک ته د غړو د وړو چای چینی د دې ضرورت ډیرو که د افسرانو نه موټرو راټولولو ضرورت دی. اوس افسر نه موټر راټول شه نو جتو دی کوتی او تھیان کھلوتی اندغه افسران به بیا په لیلام کې په بیا 5 लाख حکومت راغوخته او په 2 लाख به دوی تور کی بیا. او سب دله خبره ده چې دا ګوګو قوم دې په خبره نه پويږي. تاسو خیال راغی دا د سخاتلو غړي امستا په ملک به ان شاء الله تا ته خوراک نه نصیب کی. چینی ستا د ملک پیداوار ده دا بوم تا ته په خپل ملک په 40 کل نه نصیب کی. دا غي وجه څه ده؟ شاهي اخراجات دومره شو چې د غریبو په دې ملک بیړه تبا کی. تاسو راشئ وګورئ نن ستا په ملک امن نشتا. دا د خار خلق واوري دکانونه کورونه علاقې په خپل حفاظت کوي. حکومت نواګه خطا دي. دوی ته وایي چې تاسو بم والاونی واسه شو چا سره چې تاسو په موقع بمونه ونی و هغه سړیم څکړه یا خو تاسو وایي نظام داسې غیب کو او چې تاسو نه وای یو سړی سره په موقع بمونی وېشو هغه باندې کیس چلول څه معنا لري. ٹھیک شو په موقع 15 کیلو بم تا په موقع ونیو بیا دې انفارمر تا 2 लाख روپے انعام ورکا بیا دې د 500 کسو فوټوان ورکا
چې دا درې باجوړي دي او دوه مومندان دي، دا 15 کسه دې سکړه سره د سایکله. بیا هغه بم چې دی هغه د لارۍ په بیټرۍ کې فټ سړی په موقع په کور دی ونیو، خو قصخانه ته راوباسه او سرونه ته غوسکه کنه. کدا څه نه ده د چې پرون د 2000 کسانو سرونه غسول په بم باندې، نو ته د دوی نه ولې سر نه پرې کې؟ دیخوا وګورئ په قرآن کې چې بم یې خو هغه مجرم څه شو؟ اما خپل لیدل ما دا قرآن دی داسې داسې او داسې او داسې سلور ګوټه قرآن نه پاڼې شلولې وي او پاغي کې بم فټ کړي. قرآن کې چې د بم یې خو هغه څه شو؟ څه شو؟ په موقع دی مجرم نیولې دی، څه شو؟ ستا د ملک قانون دی دا سره ونیسی کچرو ته بوزي وای جی دا بیلیبل دی. بیلیبل پیژنې؟ بلبل نه پیژنې اسری کونی والا دا بیلیبل دی. د کونه سره دا پرې خو پکار دی. بیلیبل دا معنا شرمېدل بے غیرت بے حیا حکومت، شرمېدل او بے غیرت حکومت. بیلیبل نن ستا په ټوله دنیا کې وګورځه په اعتبار د قانون سره داسې شرمېدل ملک بنئ لکه پاکستان. زه احتجاج والا نه یم. زه په دې ملک کې د اخبارونو والا به بیا را پسې لیکي بیان برازي قصاب خانه به چرته جوړیاو دوی راغوښتین دي وای نه ونتا چین قصاب خانه به چرته جوړیاو پلانې به چرته جوړیاو. اوري په دې ملک کې دي چې 2 کروڑه کسان علال کړي نه او دا باقی د سړی ځامن شو که مړم راشي په قبر می متیازه وکړي. زما عقیدہ و ایمان دادے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. یو رز دا مرگ چی راضی او زب مڑکیگم نو دا غم خوب ولی ټوله شپه ناراضی. زه یریدو والا نه یریدو والا تاسو پیجندلی دي. تاسو خیال نه څوک چې یریږي هغه تاسو پیجندلی دي او تاسو پیجنې. هغه د جنا صاحب نه راواله تر نواز شریف صاحب پورې یریدون کی لګیا دي. تاسو ګورئ را ګورئ زه یریدو والا نه. ما په ټول عمر کې د پاکستان حکومت ته سر نه دی ټیټ کړی، ټول عمر. او په ټول عمر کې مې پاکستان حکومت منلې هم نه دی تر نن پورې. تاسو ټول منلې ده کنه؟ دا وزیران چې راشي ورته ټوکرای ټوکرای کیږي کنه، او زه په توپم نه ولم مخ نه ګور. دا پیښور خلک واوري د بجلیګر مولا د ژوند ریکارډ دی چې د سن 70 نواله تر نن پورې چا دا ثابت کړه چې بجلیګر مولا وزیر ته د څکار ویلي دي یا د وزیر دفتر ته تللی دی مخ می تور کې او پخره می سور کې، او کني چې څوک ورغلی یې پخره سواره شي او مخونه تور کې. ما سکار او د خدای دې مهرباني ته ګورا چې چا سره دې لګي نه هغه ته به کارم نه پیخيږي. دا معنی چا سره دې چې نه لګي هغه ته به کارم نه پیخيږي. ما دوی سره نه لګي د ما ورته کارم نه پیخي. چا سره می چې لګي بابو تم کار پیخيږي، سپئی تم کار پیخيږي، تانه تم پیخيږي، مجسټریټ تم کار پیخيږي،
دی سره مې نه لګي، دوی ته مې کارم نه پېښي. ولې؟ دا ټګان دي. سړی مال راشي چې جی وزیر صاحب کې پیشو لیکلي دي او ډایرکټر صاحب نه مني، هغه کې لیکلي پیشو. مال دا ایشو نه دی، دا پیشو دی. د لیکلي دي چې پشه شه د پیشو بچیا ورکشه. دا لفظ ایشو نه دی، دا پیشو دی. او پیشو پشه ته وایي کنه. نو تاسو ټول پشه کوي. زما یو ماشوم نو سه دی، هغه چې روري ودی نو دا سراشي خبره سبه نه ورځي. نو ورته وی چې الله کرشتو تو الله پیشیش پیشو. نو تاسو ته وی کرشتو تو پیشیش پیشو. زه دغه لا ورسم. نو زه یری والا نه، دوی سره هیڅ نشته لاس کې سیوا د دې نه چې ما جیل ته بوزي او جیل تلو باندې صرفه کله کړې ده. شپږ ځله جیل ته بوتلم او په خپله یې پرېښیم، په خپله. گورنر را پسې ټلیفون کړی، دا اسلم خټک چې اوس نواز شریف په کابینه کې مړی هم واغست، په شرمونو پټ شي مړی. هلکه دا ولې مال دې کابینه کې د یو مړیم ضرورت و چې دا خلک پې جاړي لږ. دا گورنرو ټلیفونونه یې راپسې کول چې ته راوځه. مال والله کې دروزم نیوم دی ولې او به نیوم. نو په خپله به کال پس شپږ میاشتې پس 3 میاشتې پس په خپله به چې پرېښوم راوبوتم. دا نه جالبي فلانه نه پکړو ضمانت دي، هغه ضمانت دي، وکیلانو پسې منډې وه، ضمانتونو پسې منډې. نه چې دننه بوم والله چې جیل کې بوم، تمام جیل بلاس پنامه ماته ولاړو. مونږ 2 ورځې جیل ته تللی نه، بیا په ضمانت پسې ګرځو. د شمشتو زوی خو لکېنه دننه که نه، زه اپریدیم دا اصل ده. په اپریدو کې دی چې چاته میا صاحب ووایي که نه، میا صاحب، چې دا میا صاحب دی یا میاو صاحب دی، وا قربان دی د جاد نش. داسې چل بوکي ښځې او نر کمقل بېوقوف کو قربان دی د جاد نش. نیکونو نه دی قربان. جیب ته بلاس کی موټی به ډک ولا ورکړي چې قربان دی شم چې داوانه مې ونه وبوس، داوانه به مې نه وبوس. اوس تاسو د خدای او قرآن وایي چې رښتیا وایي چې تاسو پشي چېرې چاته دوا کړې ده. تاسو د دیر سپات پشي شا په مانځه کې چاته دوا کړې ده. یاره که مونږ ملیانو به کړیم د سړي زوی به دی. دام د قصهخانې امام دی، پاس ناست دی. مونږ ټول پیر صاحب له قرآن په سر کې چې دا موټی مې درکو نو په شیشه به دې م یادم او که نه، داوانه به مې نه وبه. علاج د حجاج ابن یوسف غوندې ظالم او ډکټیټر بادشاہ په کار دی چې یو 2 کروڑه درکې حلال کم او په سره کوم ځوړن کم. ته وګوره چې دا نور ټیکېږي که نه ټیکېږي. پکې به ملیان مي، پکې به پیران مي، پکې به میاګان مي، پکې به اغنجي ډله مي. اغنجي نن دې قوم ته وګورئ چې د خدای په عظیم قهر اخته. اوس قوم ته ګوره اقتصادي طور ټول ملک تباه دی، ټول ملک. 3 کروڑه روپے منظوری کې چې رحمان بابا زیارت جوړ کړي. 3 کروڑه
تاسو به خدای په ټیپورو نه مړی. د بیډي الیکشن आवाज نه دی شوی چې ورته تخنیک پلانې مدري پلانې اوس راته یو سړی وی پلانې مدري دو او بھی کھلوندا ہے. اچھا ما سوچو کو داغه مخ د خر پشان دی. ما ٹھیک ہے کمیٹی کھوتیاں دی بھی ضرورت ہے, ایک وجہ کھوتا بھی ہونا چاہیے. پلانې مدړي نو داود رې د خو 15 سال وخت کال او شو کورمران چې دا خاري د سرو درو کو چې تاسو ورته بیا پرتګونه وېستې دي. نور ګن چې جوړوي تاسو یې جوړوي کوي کنه کوي. زه دروغ وایم؟ اورګان سینما تاسو آبادی کړی دي, وی سی آرونه تاسو آباد کړی دي, ټي وی ګان تاسو آباد کړی دي, بلیټونه تاسو آباد کړی دي, او د نشترحال ډمتوب معززینو بحال کړی دی. د غریبانو د ډمتوب ځای کابلای ده, او د نشترحال د معززینو د ډمتوب ځای د هغوی ډلې هلته ځي او د هغې ډمان هلته. عبدالرب نشتر دومره کمینه چې د هغه نامم د ډمتوب په کمره باندې ایښې ده. دا که نه ده؟ ستاسو غریبانو ښځې خو په بومیا صاحب له بوز یا چرته دلته راولئ کوچی بازار ته, د معززینو ښځې ګوره بازار زه به هم پرېږدم. ماله خط راشي چې جی آپ تقریر میں اخلاق سے وائر بات کرتے, تم میں اخلاق ہے نہیں, تمہیں اخلاق کیا بیان کریں؟ بد اخلاق کے بچے, تم میں اخلاق ہے. اخلاق تو اس قوم کے سامنے بیان کرنے چاہیے جس قوم میں اخلاق اور کردار اور کریکٹر, جس قوم میں کریکٹر نہ ہو اس قوم کے سامنے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. زم په وجلو پسې ګرځم, ته ماته وایې چې د اخلاقو تقریر کوم. زم وجنم والله که یو ژوندی پرېږدم. ارمان دی د ایټم بم داسې ګوله نه ده چې تر اوسه مې کور خرڅ کړی وی او راوړی وی په دا ټول پاکستان مې راغورځول. واوره او بجلو والا, ایس ڈی اوګانو, ایکسینانو او چیف انجینئرانو, ما ته معلوم یې شل کاله د بجلی بل خانانو نوابانو نه دی ورکړی, او تاسو ایکسینان راغلی دي هغې نامې نه میټر کټ کړی, په مغه جایداد کې ورته په بله نامه لګولی. که دروغ ویم عدالت کې را باندې دعوا وکړئ چې درته ثابته کړم. دعوا ما عدالت کې چیلنج کوي چې درته په سترګو وښیم. زه غریب یم, زما بل راغلی دی, بجلی کټ کو داخلي که نه ده؟ د مور مېړه نه دی ولې نه کټ کې هغه خان نه. زما بل یوه ورځ لیټ شي. واورئ او ٹیلیفون والا, ٹیلیفون جی جی آپ کا بل لیٹ ہے, آپ کی ٹیلیفون کاٹ دی جائے گی. راشي چې پستر ګوې درته وخیم 1 लाख روپے بل, 1 लाख او 10,000 دله ورکړلی شوي دي, هغې نامې نه کټ شوی, په مغه کور کې په بله نامه ټلیفون لګېدلی او زما ټلیفون کاټ دی جای. نن د پاکستان قانون غریب لده, معتبر لشتا, سرمایدار لشتا نه. د بجلی قانون غریب لده, د ټلیفون قانون غریب لده, هر څه غریب لدی, خو ډېر شکر دی او در باندې اړه مې یخ دی. چینجیم په غریب کې لوی دی.
دا معتبران دې دې تم تاسو را رسولي دي کینی دوی باندې به ما خره چلولې خره کدی له مې په خله کې د خرو خشنه نه ور کړې زبر سړی زوی نه ستا قرآن شي پلار دې مړ شي زوی دې مړ شي خزا دې مړ شي نو تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج زما سلوی خلد غوالنگشی ما در تا پا غوک کی ویلی چرورا دا مڑی روح رازی پا بنیرہ ناستی فاتحہ ضرور کا چٹنی مور سر لگا کوا چه دا مڑی خلدی کی کا نشی او بیا سلوی اخبر دیا دا مڑی فاتحہ چه پا ملوخو کی جماعت ترولے گی اغلوخی بکور نہیں سارے دابم ملالا ورکے بیا پسل ویختے کہ جوڑم راتاو کے مسواک گمنزا کیڑے پٹکے پڑی سادر سر نمی ترخپو پورے پٹکے مونگ سر اے خدای مرکا کلب بنی آدم کی گئی یو ملک لوی سڑیو دا دی پیخور زما دیر اشناو پا جبی کی راگے ماتا ہوئی کیا آلے مال کیا آلے یخنی ہوا کیا آلے مال کیوں تیرے نوراتی خوابی دیکھے تھے بڑی سردی لگ دی آئی ماتا ہوئی نا یارا میں نے کہ منو کیا اس کہ میرے پتر نو خدا تباہ و برباد کرے میرے پیچھے گرم سویٹر نہیں بھیجدا کہ میں پاواں منو سردی نے مار چھوڑ سڑے من ڈک صدر کے ودود سنز بنینونو والا اگے نے والا بنین روڑو مالا ما واغستو لستونو والا کاتی پیو میرا مال بڑا خوش آیا وہ چادر تنی مانگی اس کیوں بھی لیا استاسو اغا قومی کا قرآن و حدیث تو پوئی ہوئے تا بدا کرتو تنا ولی کول قرآن پوئی وے او چادر تویلی وے چه دس یو کتابل چه نا دا خدای قانون دے چه لیس للانسان الا ما سعا تا سٹولو آئی لگ لیس للانسان الا ما سعا اللہ وی سڑی تا ایچ پکار دا رازی مگر آغا چی دا پخپلا کری سچ دا خپلا کری دا مرگ نرستو با آغا سیزونا ورطا کارامت کی او بیا دری سیزا پیغمبر پا حدیث کی ویلی علم کرے دی دے او بلتا دے خودلے صدقہ جاریہ جماعت دی جوڑ کرے پل دی جوڑ کرے سرک دی جوڑ کرے کوئے دی ویس کے ترسو چې دا آباد وی او خلق ته فیدالی مړی ته فیدا رس ٹھیک او نیک اولاد چې چا پریخی او د مرګ نرستو پلار او مور پسې دعا کوي دا درې سيزونه د مرګ نرستو په کار راځي حضرت علی فرمایلی دي چې لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل مرګ نه مگر پاجل ده او قبر بکس د عمل ده سدی چې دنیا کې کړي په قبر کې محفوظ درته پراتی پالواګانو په قبر کې نخلاصي بیا سقاط تقسیمیږي پادیره کې سقاط غټ مولا چې وګوري ما غوندې ناغله 500 روپۍ ورکړي چې شور وانه چي او سپیره طالب چې وګوري هغه 2 روپۍ ورکړي خدای دې کور روان کا چې 50 قات کیږي هغه دې 2 ورکړي چې 50 نه کیږي هغه دې 100 ورکړي خونه دې چوڑا شه زمون په کلی کې یو سړیو هغه به د سقاط غوټه په جیب کې پرانیسته نیمه به پټی کړو نیمه به رويسته چاراتوي دې د سې چل کې مال هټوله غن کپیدن 13 ورځې کې عمرې لتلم د سلو کاپه تقسیمول ما پسې میو کاپه راو الکا کار خدای ته چا غریب وینا نه کنه جی چاله بل چاله به ورکو رستو شا ول خدویت بس منډه ما پسې راو اوسم د چرته مړی کې پیښ شم ما پسې مسقات راو
په ما کیږي؟ په ما زکات کیږي؟ زما عزیزانو ستاسو هر څه تباه دي. او مونږه څنګه شو؟ مونږه د غورغوشتو مولانا سے پشان شو. 50,000 روپۍ نن 30 کاله مخکې د افریقې سیټانو والا ورکولې ویلې میں نہیں لیتا. لے لو حضرت نہیں لیتا. ما ورته پښتو کې وی جی دا ولې نه لې دا 50,000 روپۍ 30 کاله مخکې. 50,000 څومره وی؟ مالجی ولې نه لې؟ ویلې دې پیسو ته مې د قرآن یو آیات نه پریدي. مال کوم آیات؟ ویل تاسو اوس زما روټۍ دې سیټانو تاو خوړه او قرآن ویلی دی چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نو کدا پیسې ما واغسته نو دا به د دې روټۍ بدل جوړ شي او روټۍ به د خدای د پاره نشي. 50,000 روپۍ د نن 30 کاله مخ علما داو خلق داو. بیا ما ته په پښتو کې وای ما ورته پښتو کې ویل مالجی وایلې تی مال راکې بیا ما ته لوا تاسو سره په لار دي ته هم غنکا په ویل بیا وشو کا وکړه او ما نه وځي او مال قرآن خورو چې دا کوم روټای تاسو خورا دا وړم په قرض غستی دي دا وړم په قرض غستی او 50,000 روپۍ د نن 30 کاله مخکې ما اخلا. دا څنګه سړیو؟ دا داسې سړیو چې د حدیث درس به پڑھاولو او کوم حدیث کې به چې د ورځې ورته اشتباه شو چې دا داسې دی که داسې دی د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې چې دا حدیث داسې دی. واو یعنی 80 کاله د پیغمبر حدیث پڑھاو کړی دي او 80 کاله د شپې ورته پیغمبر په خوب کې د حدیثو اصلاح کړي. بیا ما ته وای ما ته چې ما یو کتاب لیکل او په توحید کې توحید د شپې خوب کې ملائک رااله او زیونی وم چې تیار شه خدای ته دی پیشي کی. وی ماوی چې ما به کتاب کې څه غلطی کړي چې خدای ته پیش کړم راته وی چې نصیر الدین دا کتاب تا لیکلی ویل مال چې یا الله ما لیکلی وی راته وی چې ځه ته ژوندی یا ورسه مې درته معاف کړه. علما داو یو محدث ته شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند صدر مدرسو هغه دا راوی متعلق وای چې هذا الراوي عند المحدثين ليس بقوي ولكن اذا مات قبره يفوح حين دفنه. ربیز د کوي مونږ د دنیا تعلیمم تبا شو الکان چې ټول اورز بلی ټکی هغه کالجونه ویل شي چې امتحان ورکی پلار او مور بیا په پروفیسورانو پسې ګرځي چې اله پرچی کمزوري کړي الکان تباش مذهبي طالبان ماما ټول غرق دا مدرس مليان نه جوړي عربي یو ټکه نشي نعم آباد خان چې جمعات کې یو عرب را پاسې نو یو مولا تقریر کولو ورته یا شیخ فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه. نو مولا ورته وی چې چپ کړو نو عرب وی چې یا شیخ انا لا ادري چپ کرو ايو شيء چپ کرو. قلت لك انت اجلس وانا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وقلت چپ کرو. دی بیا ورته چپ کرو. امولا له دومره نه ورتله چې په عربي کې عرب ته وایي چې فسکت لفظ فسکت باندې نه پېد
نو زما عزیزانو مونږ دوره وکړو او 2 ټکي عربي نشو ویل. BA پاس کی د درخواست لیکلو په چل نه پوي. نو الله در باندې څه عذاب نازل کړي دي چې BA پاس په جونیئر کلرکای پسې ګرځي دا لکان کنه. ها اوس په بندونه غاګوي وې د بلدیات انتخاباتو پورې په نوکرو بین او چې دا به څوک خوخي هغه د پاره بین نشتا، غریب د پاره بین راشي ما سره وګورئ د ام او د بی درخواستونه د سپای برتی کولو د پاره پراته دي. سپای نه برتی کی عذاب در باندې نازل دی کنه. تمام نوجوان طبقه تباہ شوا، تعلیمونه کړی دي زې نشتا، ډیپلومه اغستی دي زې نشتا. چې د لور کویدن مې دا او پینټرکان هوټل کې دې ماته د میوزیک اجازت ملوش. اوسنۍ خبره او سړیم لوی سرمایدار سړیو. نو هغه بابو ورته وی چې دی انټرکان آزاد زیاده چرته چې د شرابو پیټه پرتی دی او د شرابو کمرې ډکی دی الته د میوزیک اجازت غوښتو څه ضرورت دی. تاسو خیال راغی. بیا تاسو ګورئ چې په دې ملک کې هغه خلک گرفتار شي کله چې هغه بلو پرنٹ جوړي. بلو پرنٹ تاسو ټول پیژنئ او پته ده درته. هغه فحش فلمونه هغه بیا دا زمونږ د ملک غټایټ او دا د سنډا رونه چې دي دا خلق ټول شپه بلو پرنټونه ګوري، ورسره خزه ناس دي. دا جلسه نن ماسپخین نه پس بکیدا او مازیګر بکیدا. ما د مولانا صاحب ته وی چې که زما د درتلو شوق دی وی نو مازیګر مکوا، زه سار 10 بجې او که مازیګر دلته نورې میلې لګېدلې کوچی بازار کې. نو ما زمونږم خله بیواکه غوندې دا او لوډ سپیکر به دې لګولې مال سحر کې وکړه. تاسو اندازه وکئ چې د کم قوم د خزو د نرو دا حالتي داغه قوم انجام بچي. هغه قوم به بخله کیږي څنګه؟ یو سړی چې شپه ورځ سترګې زنا کوي، شپه ورځ سحر نواله تر ماسخوتن 10 بجو پورې ستا سترګې زنا کوي. د قران نرستو د دې مدرسې طالبان او چڼي بوتلل او تا پسې ختم کول دا قران بتا بخي. یا دې طالبانو مليانو تم دا پته ده چې دا قران به دا سړی وبخي چې د چا ټوله زندگی په زنا کې تیری. زمونږ غوګونه ټوله ورځ ساوري، زمونږ سترګې ټوله ورځ سګوري، زمونږ لاسونه ټوله ورځ سره لګي، زمونږ خپې ټوله ورځ چرته رواني وي. نو بیا به اختیار دي چې قبر ته روان کی. الته ما څو جمعونه روح باندې سبات شروع کړي دي. نو ما وی چې روره دا هغه روحونه نه دي چې د مرګ نه وروسته به نور روحونو سره ملاو شي او سلام علیک و علیک بو کیو خوشحال بيو سره ګوري را ګوري بو چې پلانې راغې په خیر را لستړي. دا روح په دسه قهر اختی او په دسه عذاب به گرفتاری چې د دبا چا تخیالم نه. اخر یو نږدې ته نږدې سړی خو اله په سړی باندې خلګي چې ده خو پزړه ورته جوړی کړ. نو چې د خپل ځړ کې سورې یو ویني تساسي نو کپلار راشي والله که خپیولې
تاسو خیال راغی؟ نو د دې وجنه په یو خام خیال کې دا قوم پروت دی او بدبخت قوم زکه دی چې نه د پرون خبره ورته یادای او نه په سبا سوچ وی. د سبا سوچم ور سره نه چې سبا بچ کیږي، د خپل انجام سوچم ور سره نه چې زما انجام بچي. دا د پیښور دی او دا د لوی شیعه دلته اوسېږي. زه کله دې شیعو ته وایم چې د ګریوان کې وګورئ، د ګریوان کې وګورئ بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېده نو هغې وصیت وکړ وصیت وکړ چې زما جنازه چې ده ورځي اوچته نه کوي، بل زما په جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي او پاس په صادره واچوي چې چرته پردې سړیم زما د کفن ټوټه و نه ګوري. د پیغمبر د وفات نه وروسته د پیغمبر بیبي ابدالآباد د پاره داغه سره نکاح حرام وي. ابدالآباد د پاره پیغمبر نه وروسته د پیغمبر بیبي سره څوک نکاح نشي کوله او بیا د پیغمبر نه وروسته د پیغمبر بیبي نه به چې د مسلې تپوس کېده نو پسې پرده به کېده او आवाज به وشو چې یا امه اے مورې دا پلانه مسله څنګه ده. نو خپل مور نه بم د مسلې تپوس پسې پرده کېده. نن زمونږ د میندو د خویندو د ښځو حال په دې ملک کې وګورئ. یو سرکاري سرکولر جارو شوی دی چې اره محکمه کې به 15 ښځې برتی کیږي، 5% ښځې به برتی کیږي، یعنی سلو کې چې 95 سړی برتی کیږي نو 15 به ور سره جنکای برتی کیږي. ولی چې بچی د ښځو ده کړه 2 ښځې در باندې مسلط دي او قران څه ویلي دي د ښځو متعلق؟ جشن قران ته خراغلی یې ټول کړي قران ختم تراغلی زه چل حافظانو ختم کړي دي راځي پکې ثواب دي، ثوابونه کم زیاتی. د عذاب خیال کوا، د خدای د عظیم قهر انتظار کوا. قرآن وګوره یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی. تا ان بطش ربک لشدید نه دی اورېدلې چې ستا د خدای گرفت داسې دی چې یو ځل سړی راونی سي بیا ته څوک خلاصولی نشي. نو عزیزانو عرض مې داو چې قرآن یو زیارت نه دی او نه قرآن یو میله ده او نه قرآن یو تماشه ده. قرآن قانون دی، قانون. کم ملک کې چې د قرآن غوندې قانون موجود وي او دا هغه ملک د عدالتونو فیصله د لارډ میکاله په جوړ کړي قانون باندې کیږي، لعنت ته پاغه ملک باندې. او لعنت ته پاغه چای چې هغه دا تصورم کوي چې زه د دې ملک مشر یم. زما خو په ایمان تاسو ته چې بالکل د ملک نه مایوس یم. دا مې تصور کوم ناراضي چې دا خلق بم چرته د سړی ځامن شي. مایوس. قرآن ویلی دی د ښځو متعلق وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. قرنا پیغمبر دې ښځو ته وایي چې قرنا فی بیوتکن
کور کې نه خبردار چې بارو نه زی دینه پستا علماء لیکي چې د خزه د ستر بدا عالمي د ستر چې په کور کې بم په زور زور نه ګرځي چې د پړو आवाज هم چرته پردې سړې وانه پړو आवाज بیا چې د ضرورت په بنا باروزی مړې شوه پلار کرا مور مړه دا پلار مړ دے جلباب به پسری دا درشي دی قران کې د جلباب ټکی تماشا هم کوي کنه دا قاریان جدي کنه دیم دغه غوندې دي داسې بیګاره ته وي چې تجوید مې وې چرته مدرس کېږم ما نور کتابونه دی ویلي دي ول نه ډېر داسې دغه غوندې وړ غوندې رومال به پوګا چولې یو غړ بکیږي نور څه دی ویلي وینا نه جی بس په دې څه کې قران دې پڑھاو کړه دې دا پڑھاو کا دې کې څه لیکلي حدیث پڑھاو کا چې دې کې څه لیکلي جلباب لفظ راغلی دی قران کې جلباب برقه ته وایي جلباب هغه برقه ته وایي چې د سر نواله تر نکونو پورې یو انچای زیاده خدي پکې نخ کړي دا قران کې یو انچای د کپړو یو انچای ټوټه ته نه بار نه کړي بیا به دا جلباب د داسې کپړې وي دا برقه به د داسې کپړې وي چې هغه کپړې ته سړی وګوري او کرکه ولا ورشي نن ستا په ملک سال دی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د دې اول تپوس به مونږ نه کیږي اول ایو بزرگ وی چې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې تپکم دلیل زما د مینې داودارې په مخ کې دې د جدای او خو لارې نه دي جوړ کړی او داوا زما د حسن کې او زما د مینې کې نو عزیزانو مونږه دې دین د پاره هیڅ نه دي کړی هیڅ نه د قران غرض دنیا تراتل صرف ویل او خودل نه دي قران په ملک حاوی کول دي د ملک قانون قران کول دي او دا اول فرض چې د علماو ده چې د ملک قانون قران شو تاسو ګورئ څومره فرق باطله چي دي په ملک به تصور ختم شي وجود به ختم شي دا خو زما د سترګو د وړاندې خبره ده په کابل کې وګوره قانون سختو چاکړت کولې شو کړت چانه شو کولې قادیانی نوم چانه شو اغسته شیعه نوم چانه شو اغسته پرویزی نوم چانه شو اغسته بهاولی نوم چانه شو اغسته قانون سخت سعودي عرب کې وګوره چې قانون سخت دی څوک خو دې کړڅو دلته چې قانون بیلیبل دی قابل ضمانت دی قانون نشتا د انګريز اوس انګريز داسې زمونږ دوستو چې هغه مونږ له داسې قانون جوړولو چې مونږ په خاورز وګورو یو لیس مکه باندې د چا سره مقدمه شي دیار لسکاله دیوانی مقدمه بکیږي د خزه د جامونه بم پکې خلاص شي ابم خرڅه وکیلان لبه ورکه بیړی بدی پیغر کشي په یو لیس مکه باندې دیوانی کیس چې تا ته چا جوړ کړي فوجداری کیس 302 چې وشي
تو ګوره یو پیشي په های کورټ او سپریم کورټ کې چې دی کیږي ضمانت د پاره 450,000 روپۍ د یو پیښې درنه وکیل. نو تاسو د خدای یو سل او سلور کتابونو والی یې کني وای او دا جمعات ته علما پکې دي د بازار کې لانجه په خشو هاي هوي ټپ ټپ لکه د مارغانو غوندي. نو کوم ځای منډه کوي وای بازار والا کوم ځای منډه کوي ها کوم ځای ته منډه وای تانه دلته ولې نه را منډه کوي دلته تانیدار نشته دلته قانون نشته دلته فیصله نشي کېدای. په دې ملک کې وګورئ تاسو چې سلانجه په خشي تانه لا بمنډه الله دې بیا د تانه نه ساتاو د تانیدار نه دي سره الله بیا هغه مرزا سه اله خدای پیجندلی په دې بازار کې بڑے بدمعشکی کیږي خو چې تانی لور شي مرزا د سلام دی ګوري صدیق السلام علیکم جی وخت کې دې ځل راشي مرزا صاحب پلانې رمن کینالتا بار ناشته د سپی غوندې کنا ها چلو 30 مار خان ځان ته پتاڼه کې د خپل پوزیشن بیا وګوره او شیشه ځان سره یو څه د خپل شکل ته دی وګوره بیا او جمعات ته راشه سره بنګیا دي ځان نه جوړ کړی پړانګ دي ځان نه جوړ کړی سوچو کوي لکه دا خپل 30 مارخانی هغه وخت کې وګوره چې ته ضرورت له تانه ته ورشي لوی تانه خدا ده د مسلمان د فیصلو زه خدا ده د مسلمان د فیصلو کتاب خو قران ده قران نه دی ویلي وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول چې ستنازم په خشي نو د خدای او د رسول قانون ته رد کړي او فیصله کوي. د دې خوا کلو یو سړی جج ته تپوسو کو چې الکه دا 15 جیر بزمکه د تنازع د شریعت پکې ویلاو جی کوم ول مولا خوخ کا و سبا بدر تجج صاحب و د شپې ما په سراغه و چې ستا نامه فیصله د پاره ورکوم خو په دې مې پوي ک چې غټم ک بیلم ما چې داغه بیان واوریدو نو بیللای مالواله غټم ک بیلم ول ک غټم خو شریعت کوم او ک بیلم نو بیا عدالت خده ما ورته غټي مطلب مې راو چې اورمیک دلمات کو ولستان امه ورکم مال ورکم بس زمان امه پکې ورکړه چې څو وخت کې عباس شروع شو نو فیصله مکړه چې د بیلو دا او پلاني وګټله جج تم فیصله واستوله د ته آرډر وورولو چې تا بیلو دا پلاني د جج ته وای چې وخت دې د بجلیګر مولا کوران کی هغه خو ما ته ویلو چې غټې کنه را پسې راغې کوته کې پوګه مالتا ما ته ویلو چې کګټمانو شریعت کوم کینینو شریعت نه کوم نو مال په خدای مې دې قسمی چې ما درته رښتیا ویلو شریعت کې چې بیلم نو ګټه دې دا تا خدای غر کما دروغ نه ویلی شریعت کې چې بیلم دا دې ګټه ده ځکه چې په اسلام دې عملو شریعت چې درنه یو شی والی او بل ورکی الحمدلله وایا چې زما حق نو زه په ظالمو ما شکر دې چې بل ته ملاو شو نو ګټه او بیلات خو د پیرنګي په قانون کې مشتا او ګټه او بیلات په اسلام کې مشتا نو بدبخت د انګريز قانون ته منډي وای او د خدای قانون ته ناراضي چې یو پیسې دې پنه لګي یو نه دې پنه لګي
او زرګونه روپۍ هلته لګوي. نو د دې وجنه عزیزانو دې ته سوچ وکړئ. او بیا دا طالبان دومره قمقل نه دي چې ستا په کور کې 3 سپاره تاله په 2 روپۍ وي، او په 2 روپۍ درته 3 سپاره وي، او ستا په مړی پسې بخي دا د مړی څه بلا والی دي، خپل مړو پسې بخي. یعنی زه به ستا کور ته درشم او 3 سپاره برا کې اړه به مې پړه کوچوي او ته به را باندې خټ کېدلې وریجې وخوره، 2 روپۍ به بیا مال راځي. دا څه عقل دی؟ بیا په کور کې وګوره چې چرته خواص او غټایټ راشي، هغه د پاره د ناستې څنګه بندوبست کړي، او مولا چې ختم لراولي هغه د ناستې څنګه بندوبست کړي. د انګريز د قانون مولا چې د کور تراشي سهال دی جوړ کړي، او د قران د قانون مولا چې د کور تراشي په کم نظر ورته ګوري. د مرګ نرستو په دې خلقو به تاسو ځان بخای. بیا این خیال است تو محال است تو جنون، دا لیونتوب دی چې دا بدبخت قوم پکې پروت. زه تاسو ته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې قران سره دنیا کې د چا یارانه نه و، او دنیا کې ور سره تعلق نه و، د قران په قانون دنیا کې قربان نه و، د پیغمبر په حدیث دنیا کې قربان نه و، د مرګ نرستو د بیړی د غپلار او د نیکم تبا ده. اوس خدا کوشش کوي چې هغه جنازې له غټ مولا راوړي، مال چې غټ مولا باندې جنازو کې اب غټ دوزخ لذي. زکه چې دا غټ مولا را تخکاری د جنت در باندې د شیاګانو کې او ډله دغه ورته میا مرید ورته وي، لکه دا مونږ کې چې ډلې دي داسې هغه غریبانو کېم دي. نو پاړه چنار کې ور سره ناستم، یو سړی راغی وی چې زوی مې ډېر بد عملو او څه ډېر ورانو، او دا ګډوري مې راوسته ده کچه ول په ګډوري سکیږي، خو مزه جنت ته نشیتلو، عذاب نه به بچ کما. نو چالارو نو ما ورته چې میا سب دادی ما تل په آرام کې نه، دا قرباني خدای بخي اسم نه، خو زمونږ په کې چټه جاری ده. تاسو خیال راغی دي اوس مونږ کې د آبادی مليانی په قبرونو را پاتې دي، بس کاټ شتاو نشتاو ګوړه شتاو نشتاو صابون شته کې نه، خلک ټپا شته ټپا دي شي. دا مړی پس خاتونو په ګوړو په صابون خدای بخي بڑی یاسم قرآن دے دے ژوندو کار ولې خراب چرته. مولانا په یو جوړ جامع خو وینځي، تاسو خیال راغی اوس جلدی صابون شتاو نشتاو ګوړه شتاو نشتا، بل شپه زمونږ علاقه کې مړی شو، نو ټوکرای ډکې وې د الواګان او لاندې منس کې الوا ده او بیا او صاحب دا په پیټو صابونونه دي. نه ته مې جالک داس چل دی چې دا مړې لګ داسې معتبر مړې ده، نو غریبان ولا نه دی راغلي. خدای دې غر کا بډای کوړتا وچ په دې روټو سوک مالی نه هغه لیوانه چې روان دی، ما یو 50 پیتر روټای ورو تاړه، بس هغه ته आवाज کو هغه د نر بچیم ولا صادرو غړولو یو شپتا تیار روټای ولا پکې مالوړه وای ویل خدای خو دې په جنتونو کایله دې موړ کړ. وړای په دې خبر مونږ بخلې کی عزیزانو بنیادی خبر ازان پوي درته مې وې چې قران قانون دی، که په ملکی حکومت قانون نراولي او په تصور کې مې ناراضي چې د پاکستان حکومتونه قانون راولي. په تصور 2 کال څومره حکومتونه چې تیر شو ټول دروغجن بېایمانه او جهنم رسید شو. موجوده وخت کې چې کوم حکومت ته اخو سوچ بیا دا هغه قوم دی چې په دې قصه خانه کې په بم باندې د قوم بچی تباه شو، او بیا دې بے ضمیره حکومت هغه
تیکې چې د په 10,000 روپۍ خرید کړي او داغي وارثانو ته 10,000 روپۍ ورکړي. دا سه بے ضمیره قوم چې څوک د بچو او درونو او د پلارانو غوښه او تیکې په 10,000 روپۍ خرڅي، لعنت ته پدا سے ملک وی او لعنت ته پدا سے قوم. بیا ماتا 200 کسان رااله چې زما زوی په بم کې الوته و، ما ته اوسه پورې معاوضه نه ملاو. ماوې د ذلیل بچیا تعالی شرم نه درځي چې تبه د زوی غوښه او تیکې هغه په 10,000 روپۍ خرڅه. زما زوی با په بم کې کباب شي، زما په اومه پیړۍ د لعنتی چې زبر د زوی د پیسو معاوضو تلاسي. بیا دیکھو ګورئ، بیا داغه شرمېدلې قوم دی، هغه قوم دی چې اسپیټال له لاس نه او خپيوسي نو گورنر او وزیران تپوس تور شي او دا کیمرامینان ځان پسې پچین کړي، دا ور پسې ټوچین وی او داسې ورته ولاړ دي. دا داسې ورته ولاړ کمانه ځان له تپوسو کوي. اوس بیا ادبي ده نو بیا به درته وایم د جلسه کې نشم ویلی چې دا دې ځای کې لاس ولې تړلی. دې ځای کې د لاس ولې تړلی دی. بیا دې خوا وګوره، بیا چې زه په بم والوزم زما لاسونه خپې ختم شي، زما تپوس ته وزیر او گورنر کراشي، په ما د لعنتی چې زه به په هغې خوشحالېږم. دعا وکړئ چې یا الله سویږی سردان کې، یا الله بجلی ارزانه کې، او که په مونږ نه ارزانه نو خدای د دویم بیړه تباه کې. خدای دا چې دې غریب قوم د پاره څوک د خیر اسباب نه جوړي، خدای اور میں گناہ مات کے. یا اللہ د قومی اسمبلی ممبران چې شری نظام په دې ملک نه راولي، خدای په طاعون مردار کې، خدای کینسر مرضونه کې، خدای په فالج واله کې چې غل متیازي بیګیو متیازي نشي ټینګولې. یا الله د مل قانون قران کې، خدای د مل قانون قران کې، یا اللہ د دې غریب عوام او ته مددگار شي. وصلی الله تعالی علی خیر. زئی خدایم خوشحال صاحب.